نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. همیشه زموږ او ستاسو علماء کرام دا خبره کوي چې کوم دین الله رب العزت موږ او تاسو ته رالیږلی دی، او کوم پیغمبر چې الله رب العزت زموږ او ستاسو لپاره او زموږ او ستاسو د هدایت لپاره و دې دنیا ته رالیږلی وو، او کوم کتاب او کومې خبرې او کوم قرآن چې الله رب العزت زموږ د اصلاح لپاره و دې دنیا ته رالیږلی وو، په هغه دین کې د هغه پیغمبر سره په هغه قرآن او کتاب کې الله رب العزت د مسلمانانو د ژوند ټوله اړخونه، د مسلمانانو د ژوند ټوله اطراف او ټولې شعبې د ژوند الله رب العزت ډېر ښه په وضاحت راته بیان کړي دي. ځکه نو دین یوازې د دې نوم نه دی چې انسان کاروبار وکړي، دین اسلام یوازې د دې نوم نه دی چې انسان لمونځ وکړي، دین اسلام یوازې د دې نوم نه دی چې انسان فقط او فقط د شپې د تهجد د لمانځه لپاره راپورته شي، دین اسلام یوازې د دې نوم نه دی چې انسانانو کورونه پرېښودل په صحرا کې اوسېدل یې شروع کړل، دا دین اسلام دی. نه، دین اسلام یوازې د دې نوم دی چې انسانان ټوله کال هیڅ نیک کار نه کوي، فقط زکات ورکوي، وایي زه دین اسلام کوم. نه، دین اسلام یوازې دا نوم دی چې انسانانو خپل هر څه مالونه او سرونه قربان کړل د دشمن په مقابل کې، وایي زه جنگ یا جهاد کوم. نه، دین اسلام یوازې د دې نوم دی، بلکې په دین اسلام کې چې هر شعبه الله رب العزت را ښودلې وه، او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو خبرو باندې راته تشریح کړې وه، هغه ته دین اسلام وایي. ځکه نو یوازې به انسان په دې خبره نه خطاوځي چې زه خو لمونځګزاره یم، د نورو په فقر او غریبي زما په څه، زه خو مالدار یم، نور انسانان او نور لارویان د سړک پر ژۍ باندې که ښځې دي که نارینه دي، هغه غریبان زما یې په څه. دین اسلام د دې نوم نه دی. یوازې دین اسلام د دې نوم هم نه دی چې علماو او طالبانو دا وویل چې موږ علم حاصل کړي، طالب وویل چې زه طالبي کوم، او عالم وویل چې زه خو وعظونه او تقریرونه کوم، نور زما د انسانانو په معاملاتو په کاروبار یې څه. دین اسلام د دې نوم نه دی. او نه د خان لپاره دا خبره روا او پکار ده چې خان دا وویل چې زه خو د غریبانو سره مرسته کوم، زه خو د غریبانو سره کومک کوم، ما خو د خپل مال زکات پر خپل وخت باندې ایستلی دی، نور نو د دنیا په کارو باندې زه کار نه لرم، د دنیا په چارو باندې زه هیڅ نه پوهېږم. دین اسلام یوازې د دې نوم نه دی. او نه، دین اسلام زما ورونو یوازې د دې نوم دی چې انسان دا خبره وکړل چې زما سره خو په کور کې مور اوسېږي، زه خو د خپلې کوروالا و څنګ ته اوسېږم، زما سره په دې سرمایه کې پلار شریک دی، ما په خپله سرمایه کې ورور رالوی کړي او خپلې خور ته مې بهترین ژوند ور برابر کړي، نور زه په انسانانو کار نه لرم. دین اسلام یوازې د دې نوم نه دی. او نه هغه انسانان چې فقط پیری او مریدي کوي، که مرید دا وویل چې زه د جمعې په شپه ذکر کوم، زما د نورو انسانانو په کار څه، که هغه غلط ذکر کوي او کسی ذکر کوي، یوازې دین اسلام د دې نوم نه دی. او نه پیر لپاره دا پکار ده چې هغه دا اعلان وکړي چې زه خو مریدان ساتم، دین اسلام دې ته وایي، نور پسې کار نه لرم. مسجد نړیږي، مدرسه نړیږي،
طالبان او حافظان فارغ کیږي، انسانان زکات ورکوي او کین ورکوي، او انسانان حجونه کوي او کیا. دین اسلام یوازې د دینم نه دی. ولی زموږ او تاسو کتاب قرآن کریم پر دې خبره باندې گواهی او شاهدی ورکوي چې په قرآن کریم کې هر شعبه د مسلمانانو د ژوند سره چې تعلق درلودل دی، قرآن په ډېر وضاحت باندې انسانان تور ښودلی. او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم 250 کلن زندگی او 250 کال ژوند پر دې باندې شاهدی وراده کوي چې د انسانانو د ژوند متعلق هر مسله راغلی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا په دا وحی چې قرآن دی یا په هغه وحی چې حدیث دی، انسانانو مسله او مشکل حل کړی دي. موږ چې دین اسلام منو او یا مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ذات ایمان ناوړی دي او یا الله رب العزت و احکام ته تسلیم یو، د تسلیمي غاړه مو ایښې ده په دې خاطر چې دین اسلام 1430 کاله تر مخه چې کله د قرآن نزول وسو و ټولو دینو او ټولو مذاهبو و ټولو انسانانو ته د جهان و ټولو افراد ته دا چیلنج او اختار ورکړي چې په ما کې د هر رقم مسلې او مشکل حل شته. زما د دې خبرو څه زما ورونو هدف دا دی چې د نن په موضوع کې زه د هغو انسانانو په باره کې یا په جهان کې د هغو نظامو په باره کې یا په نړۍ کې د هغو بینکو په باره کې چې نن بینکونه په اسلامي نامه باندې نومول کیږي، انسانان پیسې ورسره ږدي، د هغه بینک ته اسلامي نوم ورکول سوی وي خو په هغه کې سود روان وي، انسانان په سود اخته وي، انسانانو خپل پیسې قصدا د الله رب العزت په دشمنی کې استعمال کړلې، انسانان و خپل جائیدات ته دشمنان سوله. زما هم موضوع دا ده چې د سود په باره کې څه بیان وکړم چې مختلف شکلونه لري انسانان او زموږ او ستاسو اوسني وخت مسلمانان چې د هر څه څخه ځان فارغ کړي، لکه در مخه چې مې خبرې وکړلې د یو عمل په دین اسلام کې کوي هغه ټوله دین اسلام بللی، په بل هیڅ کار نه لري. ځکه نو د علماء کرامو په هر زمانه کې مسؤلیت ذمہ داری دا ده چې انسانانو ته د دین متعلق هر شعبه ورسي. زما هم مطلب نن ورځ د جمعې په بیان کې همدا مطلب دی چې ستاسو په پیسو زموږ کار په دې خاطر دی چې تاسو خپل پیسې په داسو ادارو کې په داسو بینکو کې د داسې انسانانو سره محفوظ او خوندي وساتئ چې هغه د دین اسلام په احکامو خبر وي، د هغه د بانکداري او بینکداري اصول پر اسلامي اصولو برابر وي. د جهان بینکداري چې کچیرې افغانستان او کندهار ته راغلی وي نو دا یقینا اسلامي بینکداري ده. آیا داسې بینک دی لکه د صحابه کرامو په زمانه کې چې د هر صحابي سره یو شخصي بینکو د هغسې بینکونه دي او کجلا؟ ځکه نو دین اسلام کې یوه طرف ده د انسانانو د عبادت خیال ساتلی دی، بل طرف ته د انسانانو د کاروبار خیال ساتل دی، بل طرف ته په خپل مابینځ کې د ژوند خیال ساتل دی، و بلې خواته بیا دین اسلام د انسانانو د معاش او د زندگی خیال هم ساتي. او انسانان ته دا وایي د سهار څخه تر ماښامه او ستاسو په ټول ژوند کې که تاسو د دې مشکل سره مخامخ کېږئ چې زما سرمایه زه چیرې خوندي کړم، غلا سته، ډاکوګانې راڅخه اخلي، توپنچې را باندې نیسي، د ټوپک په زور زه د کور څخه ایستلی یم، زه د خپله سرمایه چیرې خوندي کړم. آیا هر هغه بینک ته لاس ور واچوو چې هغه غیر اسلامي دی؟ او که داسې بینکونه و داسې ادارې هم شته، داسې افراد هم شته چې زه خپلې پیسې د هغه سره خوندي کړم. تاسو هر یو او را روان کسان هم ټوله دا انسان مشکل لري چې په اوس زمانه کې 10,000 افغانۍ ګټم، دا 10,000 افغانۍ زه د کور مصرف لپاره راګرځم، نه زه دا پیسې چیرې کښېږم. او کدا خبر ورسره وکما بے ځای هم نه ده چې هغه انسانان که جایان دي او هغه انسانان چې خیمو والا دي هر یو دا مشکل لري. دا لازمی خبره ده. خود به یو څه فیصدي داسې انسانان وي چې د هغو سره به پیسې نه وي، مګر نن سبا چې معمولي هغه څوک چې د بیلچې مزدوري کوي او هغه څوک چې په تیارو کې سپریږي، د دواړو سره دا مشکل شته چې زه پیسې چیرې کښېږدم. که د جهان مشکلات ته زما ورونو وګورو، د جهان د نړیوال بانک څخه پر مسلمانانو او پر هغو شاخو پر هغو مرکزو چې د بینک څخه راوتلي دي او یا د هغه مرکزي بینک څخه جوړ شوي شاخونه په مختلف مملکتو کې دي، پر ټولو دا فشار شته چې باید سود وکړي. او دا یو خبره واورئ، زموږ استاد علامه مفتی محمد تقی عثماني صاحب کتاب کې لیکلي دي چې هیڅ بینک د سود څخه خلاص نه دی. دا یو خبر د بیان په شروع کې واورئ. خو هلته یو څه ادارې داسې شته، هلته یو څه خانې داسې شته، هلته یو څه کاکې داسې شته چې هغه د سود د پیسو څخه خلاص دي، هلته سود نه کېږي. انشاءالله په دې مختصر وخت کې چې څومره الله توفیق راکړي او معلومات مو هغه به درته وړاندې کړو. الله دې د عمل کولو توفیق و ماته هم را نصیب کړي او تاسو ته هم. الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. ای انسانانو تاسو سود مه خورئ، د سود پیسې مه خورئ،
دو چنده یو چنده دو چنده او دا چندی چې څومره اضافه کیږي ستاسو وظیفه ده چې تاسو په خپل ژوند کې سود ونه خورئ. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. یوه خبره چې مفسرین او علماء کرام راپورته کوي هغه دا خبره ده چې آیا سود په اسلام کې 1222 کاله کیږي دا په هر کال کې ناروا وو او که زمانه داسې هم راغلی ده چې د اسلام په اولو کرو کې سود روا وروسته ناروا سو. په دې خبره باندې مفسرین خبره کوي او ځینې مفسرین دا وایي چې د هجرت په 2م کال د سود د حراموالي په باره کې آیاتونه راغلل. مګر ځینې علماء کرام او مفسرین په ډېرو ټینګو الفاظو دا خبره کوي وایي نه په دین اسلام کې اصلا سود روا سوی نه دی. د کوم وخت څخه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر سو د کومې ورځ څخه چې د الله له طرفه څخه د جبرئیل په ذریعه پر نبی باندې وحی راغلی د هغې ورځ څخه بیا تر قیامت ورځې پورې سود اصلا په اسلام کې روا سوی نه دی. ځکه نو ځینې انسانان ډېر کوششونه دا کوي چې سود ته یو بهانه جوړوي چې روا یې په یو طریقه هم روا کړي او کله کله یو بهانه دا کوي وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو د معاملاتو کاروبار او دا ژوند و دا تجارت دومره پراخ نه و لکه اوس چې پراخ دی. ښه دا دلیل درته وایي نو ضرورت نتیجه ته راوځي وایي ضرورت و دې ته پېښېږي چې په اوس زمانه کې باید یو څه سود وسي. ځکه وایي که هغه زمانه کې یقینا تجارت داسې وای د نبي په زمانه کې لکه اوس نبي به سود ته اجازه ورکړې وای. ځینې کسان په خپل عقل و دماغ باندې د سود د رواوالي او جواز لپاره یو څه دلایل پیښوي. خو د هندوستان یو غزلچي د دې د واقعې لپاره به زه یو خبره وکړم. د هندوستان یو غزلچي حج ته تللی د حج د مکې مکرمې د سفر څخه را روان و مدینې منورې ته راتلی. په لاره کې هغه وخت موټرانو اسبابو د سوارۍ شان نه وه نو پر لارې باندې څو سوه کیلومتره لار د تاسو به ډېرو کسانو به لیدلي او بیا به یې شپه کوله سهار چې به سو بیا به یو څه سفر کوئ. نو یو ځای د هندوستان د غزلچي هنرمند زه ځکه نور ته وایم چې دا د دمانو کار دی. هنر خو هغه چي ته ویل کېږي چې په انسان کې اسلامي صفت پیدا کړي. هنرمند ځکه زه نور ته وایم دا دم یا غزلچي و او د مکې مکرمې څخه یې سفر مدینې منورې ته راکوي یو ځای شپه وکړل. نو دا غزلچي ناست دی یو عرب غزلچي هم راغلی او هغه په خپله عربي ژبه غزلې شروع کړې. ډېر بد او کریه الصوت و بد آواز یې و. وایي دا غزلچي هندوستاني غزلچي هندي غزلچي دا و د ځان سره وویله ول یقینا زه اوس په دې باندې پوه سوم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سروز اورېدل دا ولې حرام کړي دي. په دې خاطر چې د دې عرب غزلچي خو داسې بد آواز دی. بیا دا وویله ول که چیرې یقینا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې ښه اوازونه معلوم سوي وای لکه زما چې آواز دی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د سروز اورېدلو ته اجازه ورکړې وای او جایز به یې بللي وای. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو داسې بد اوازونه د دې عربي او عربي و سارایي بد اوازونه اورېدلي دي ځکه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم سروز ته اجازه نه ورکړې. نن هم انسانان دا خبره کوي وایي که چیرې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه رقم پریمانه او پراخه تجارت وای نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د سود په باره کې یو څه ارشادات داسې فرمایلي وای چې د ده د مبارک د ارشادات څخه به معلوم سوي وای چې سود روا دی. مګر نه زما ورونو اسلام کې چې کله یو اصل کښېښودل سو چې کله الله رب العزت یو اصل کښېښوي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې مبارکې څخه د هغه په باره کې الفاظ راوایستل حدیث و موږ ته راغلی هغه اصل او هغه قانون او هغه اساسي بنیاد د قیامت ورځې بیا نه بدلیږي. که څوم په هغې کې تغییرات راسي که څوم د هغه شکلونه مختلف شکلونه راسي. نن سبا به داسې شکلونه زما ورونو د سود په باره کې رایج دي چې انسانان حیران سي وایي دا خو سم دم شرعي معامله ده مګر حقیقت کې سود وي. که څه هم د هغه شي اصلي ذات او حقیقت بدل سي زما ورونو د اسلام هغه حکم دی بدلیږي نه. نو سود په دین اسلام کې د اوله سره څخه علماء کرام فرمایي وای دا حرام و. ځکه الله رب العزت هم دا فرمایي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو که تاسو د ایمان خوند څکلی وي او یقینا ستاسو وزلو ته د ایمان هر څه در شوی سوي وي تاسو پر ایمان باندې عاشقان یاست ایمان ستاسو معشوق وي نو تاسو څه کوئ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. که یو چندي پیسې درګټي او که د چنده ګټه وتا ته راځي دا سود مه کوئ. سود مه خورئ د سود پیسې مه خورئ. مګر زموږ او ستاسو په زمانه کې په افغانستان په نورو مملکتو څخه خبر رایسته کومه او راځم د کندهار په ولایت کې انسانان او هغه انسانان چې په اسلامي لباس ملبوس وي او شکلونه اسلامي وي و سود ته داسې لمن پراخه کړې ده غوړولې ده حتی لمن څه کوي بس خپل پټور ته غواړي وای راځئ ضرورت دی که پیسې مې نه درلودې وای عزت مو څوک نه کوي. زما ورونو الله چې په اسلام تاسو ته عزت درکوي الله چې په ایمان تاسو ونازولاست بیا د نورو اغیارو و کفارو عزت ته موږ څه ضرورت لرو.
که عزت په پیسو راتللی، زبیر بن عوام رضی الله عنه چې کله وفات شو 22 لکه دیناره د څخه پاتې شول. زه دا واقعیت هم راځم. خو د زبیر بن عوام رضی الله عنه عزت په دې خاطر و چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر صحیح مسلک باندې روان، پر سمه طریقه باندې روان و. 22 لکه دینار زما ورونه د صحابه کرامو په زمانه کې تاسو خپل حساب وکړئ، د اوس زمانه به نو څومره پیسې کېږي. 22 لکه دینار، هر دینار د زرو څخه جوړ دی. چې کله وفات شو دومره سرمایه ورپاته شول. که د زبیر بن عوام عزت وای نو په پیسو وای، مګر کله چې موږ زبیر بن عوام رضی الله عنه مطالعه کوو، د هغو کسانو څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د جنت زیری ورکړ دی، 10 مبشره څخه دی. د هغه عزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحبت او مجلس باندې و، د هغه عزت په نیکه طریقه سره و. نو خبره مې دا درته کول چې نړیوالو بانکو دا یو اساس او دا یو بنیاد ایښی دی چې زموږ د مرکز څخه هر بینک چې په هر مملکت، په هر ولایت، په هر ولسوالي کې خلاصیږي، هغه باید زموږ د اصولو سره سم کار وکړي. او د جهان په سطح چې نیشنل بانک دی یا هغه بانکونه دي چې عوامي بانکونه دي، او د دنیا په سطح باندې دا بانک څخه مرکزی بانک وي، د هغه څخه انسانان پیسې راباسي. د هغو څخه چې کله انسانان د بانک د جوړولو لپاره اجازه اخلي، هغه ورته وایي زما اصول دا دي چې اول به ته سود کوې. بانک والا ورته وایي ته سود کوه، الله ورته وایي سود مه کوه، خورای هم. او زموږ او ستاسو انسانانو د نړیوال بانک خبرې ته هرکلی و شد اخلاص ویل دی، وایي وکوه مې ته مازې ماته د بانک د خلاصولو اجازه راکړه. مګر هغه بانک چې د الله رب العزت سره و، هغه بیا بانکداري چې الله رب العزت د نبي په ژبه موږ ته راوښودل، هغه بانکداري چې الله رب العزت په کلام کې موږ ته راوښودل، هغه بانکداري ته موږ شد اخلاص نه وایي. ځکه نو ډېر انسانان او بیا عقل انسانان دا خبره هم کوي، وایي ځکه سود ونه کړم څه وکړم؟ استغفر الله، وخورم څه؟ دې انسانانو چې په نړۍ کې تاریخونه د بانک چې بنیاد نه ویشل شوی، هغه انسانانو څه خوړل؟ تا په ایمان کې ولې دومره کمزوري لاړل چې دا دلیل در سره پیدا کېږي؟ وکړم څه؟ ځکه نو زموږ او ستاسو په زمانه کې زما ورونو الله رب العزت د بانکداري په باره کې ډېر ښه اصول راښودلي دي. خو څه وروسته به زه دې خبرې ته راسم چې سود نه کوو نو کومه معامله موږ وکړو چې زموږ پیسې خوندي سي. خیر، په اول آیات کې الله رب العزت دا فرمایي چې انسانانو مؤمنانو تاسو سود مه کوئ، سود مه خورئ، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. په دوهم آیات کې الله رب العزت فرمایي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کم انسانان چې سود خوري، کم انسانانو چې سود ته په سپکه سترګه نه وکتله او د سود پیسې شاته ونه غورځولې، سود پیسې د خپل ځان دولت او سرمایه وبلله، د قیامت په ورځ به داسې ولاړېږي لکه شیطان او پیري چې دی مسه کړی. پر انسان چې کله د شیطان یا پیري حمله راسي، سیکې ختلې وي، د ولاړو نه وي، ولاړېدلی نه سي، همداسې یو حمله به د قیامت په ورځ پر دې انسان باندې راځي. دا ولې کفارو به دا ویل، مشرکینو به دا ویل ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. د مکې قریشو به دا ویل تجارت خو داسې دی لکه سود، سود داسې دی لکه تجارت، فرق یې څه شی دی؟ اوس هم ډېر بېغیرت انسانان دا وایي ځکه تجارت کوم، خو سود هم دا یو تجارت دی، ځکه تجارت او کاروبار کوم دا هم یو طریقه ده. که ما خپلې پیسې یو چاته په مضاربت ورکړې، که دا تجارت روا دی، خو دا هم روا دی چې زه پیسې ورکړم په کور باندې یوه میاشت بیا دونه بلابود پیسې ماته راکړه، څه فرق دی؟ دا خبره بعینها خبر ده لکه په مکه مکرمه کې د نبی په حضور کې چې مشرکینو کول. لہذا دا انسان که مشرک نه دی، دا انسان که قریشي نه دی، یعنی هغه څوک نه دی چې کافر دی، حتما د قریشو دا صفت پکې راغلی چې دا خبره کوي چې سود هم داسې یو کار دی لکه نور انسانان چې معامله او تجارت کوي. او الله فرمایي واحل الله البيع وحرم الربا. الله رب العزت تجارت روا کړي، الله رب العزت کاروبار روا کړي، الله رب العزت پر انسانانو دا پابندي ونه لګوله چې خپل پیسې په ځمکه مه بندوه، خپل پیسې په موټرانو مه بندوه، خپل پیسې بل چاته په قرض مور کوه، په خپل پیسو باندې د بل جهان څخه نور مالونه مه راواله. الله رب العزت دا پابندي نه لګولې، خو وحرم الربا. الله رب العزت پر ربا او سود باندې مکمله پابندي لګولې ده، او دا سی پابندي ده چې په ټوله ورځ کې، په ټوله شپه کې، په هر دقیقه کې، هر ثانیه ربا او سود حرام دی، حرام. او داسې حرام دی چې الله رب العزت انسانان ته، هغو انسانان ته چې سود کوي، د الله د خپل ځان له طرفه څخه د جنګ اعلان کړي. دې خبرې ته هم ورسره راځم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. دریم آیات کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای مؤمنانو د ایمان غوښتنه دا ده، د ایمان تقاضا دا ده، د الله د امر غوښتنه دا ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، د الله څخه وبېرېږئ.
وذرو ما بقي من الربا، په سود کې هغه پاته حصہ چې تاسو وایي موږ خو د جهان په سطح د سود نه کوو، فقط ما زموږ د کندهار په ولایت کې یو بینک راوتلی دی، په بینک کې هم زه نور کار نه کوم، نوره مزدوري نه کوم، منشي نه یم، رپورټونه نه جمع کوم، نورو انسانانو ته د سود پیسې نور کوم، فقط ما دا پیسې چې انسانان راوړي دا جمع کوم. دا هم پرېږدي. الله فرمایي وذرو ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. که یقینا تاسو په زړه کې ایمان تاسو ته معزز وي، که یقینا تاسو در هر شي د ایمان او اسلام محترم وي، نو تاسو وذرو ما بقي من الربا، یو حصہ هم سود پرېږدئ، که یو حصہ 100% کې آخري 100% هم پرېږدئ. فإن لم تفعلوا، مسلمانانو که تاسو کار نه کوي، کفار خو کوي، مسلمانانو که تاسو کار نه کوي، مؤمنانو که تاسو سود نه پرېږدئ، د افغانستان د کندهار د ولایت خلکو که تاسو دا سود نه پرېږدئ، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نو د الله رب العزت له طرفه څخه و جنگ ته تیار اوسئ، او د الله رب العزت د رسول له طرفه څخه و جنگ ته تیار اوسئ. نن یو ملک د بل ملک د جنگ په مقابله کې چې هر څومره سیاسي پابندۍ ولګوي، وایي زموږ پر تیلو باندې پابندي ولګول، ایران زموږ تیل نه راپرېږدي. ولې؟ د هرات خلکو هم دا وویل چې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت کې د ایران سره معامله ختمه کړي، جنګ یې ورسره اعلان کړي. د هر ولایت څخه دا خبرې وسولې، ول افغانستان که د دوی پر بارډر باندې زموږ تیر و افغانستان ته نه رالکوي، نو د افغانستان دولت دې هم دا کار وکړي چې دا هر څه چې د افغانستان څخه ځي هغه دې پر بند کړي. یو ملک و بل ملک د سیاسي مفاداتو په خاطر، د سیاسي ګټو په خاطر و جنګ ته تیار نه دی، مګر نن مسلمانانو دا ټیکه اخیستې ده، په افغانستان کې اخیستې ده، په کندهار کې اخیستې ده. وایي زه خو دا بې انقلاري کومه، سود کومه، خو د الله رب العزت د جنگ لپاره هم تیار یم. که په خوله انسانانو دا خبره زما ورونو نه ده کړې، که په خوله انسانانو اعلان نه دی کړی چې زه د الله سره جنگ کوم، خو انسانان چې په خپلو پیسو سود کوي، دا د دوی کردار او گفتار پر دې باندې شاهدي ورکوي چې الله زما دشمن دی او زه د الله دشمن یم. الاعوذ بالله. تاسو خپل فکر وکړئ زما ورونو. الله خدا فرمایي فإن لم تفعلوا، انسانانو که تاسو سود نه پرېږدئ، تاسو خپلې معاملې ټوله و سود ته راواړولې، او تاسو خپلې پیسې ټوله د سود په کاروبار کې اخته کړلې، مشغول و مصروف مو کړلې، د سود په پیسو مو نورو پیسې وګټلې، یوه روپۍ مې 1000 روپۍ کړلې د سود په پیسو، که دا کار تاسو نه کوئ، نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، د الله له طرفه څخه جنګ ته تیار اوسئ. فأذنوا. تاسو خپل فکر وکړئ، زموږ او ستاسو په دغه ولایت کندهار کې سودخواره نشته، بل ملا سته ښکاره یې کوي، او څه وایي؟ وایي الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله. کم انسانان چې غواړي چې دا بل د کم پیسې واخلي، زما په بینک کې هم وجود لري، پر دې باندې زه شاهد یم. او دا هغه خبرې چې زما ورونو، که په دې خبرې زما وزن ته تاوان رسېږي، زه تیار یم چې زه تاسو ته کوم، که په دې خبرې زما سرمایي او امامت ته تاوان رسېږي، زه تیار یم. خو داسې یو حکم چې د الله رب العزت دښمني ته تاسو غاړه ایښې ده، د په داسې یو حکم خبرول تاسو غواړم چې تاسو خبر کړم. او بیا څه وایي؟ د سود د بینک افتتاح وي، د سعودي تجارت افتتاح وي، د سود د کاروبار افتتاح وي، مجلس جوړوي، هلته هم حافظ صاحب مبارک راسي د قرآن کریم آیاتونه وایي. په دې ځای کې قرآن ویل حرام دی، په دې ځای کې بسم الله ویل حرام دی. شروع د الله په نامه کوي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، چې کله شروع کوي وایي سود دی، استغفر الله. حافظ صاحب هم رواني او طالب هم رواني، هر څوک رواني د خپل استعداد سره سم. په داسې محافلو په داسې مجلسو کې شرکت خو حرام دی چې کوم شی الله رب العزت حرام کوي، د هغه شاوخوا اطراف هم حرامېږي. زما ورونو، په قرآن کریم کې تاسو ټوله قرآن راواړوئ، تاسو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیثونه راواړوئ، هغه مطالعه کوئ. په قرآن کې دا نشته که یو څوک زنا وکړي، الله فرمایي که تاسو زنا نه پرېښودل نو زما له طرفه څخه د جنګ اعلان دی. تاسو قرآن راواړوئ، دا نشته. که چا شراب وڅښل، الله دا نه دي فرمایلي چې تاسو ته د جنګ اعلان دی زما او د رسول له طرفه. که چا غلا وکړل، الله دا نه دي فرمایلي چې زما له طرفه او د نورو د رسول له طرفه څخه و تاسو ته د جنګ اعلان دی. تاسو دا قرآن سره راواړوئ، مطالعه کوئ، د مفسرینو خبرې هم سره راواړوئ، احادیثو مبارکو ته هم لاړ شئ، د محدثینو شرح هم وګورئ، شرح هم وګورئ پر دې حدیثو باندې. داسې یو خبره نشته، مګر یوازینی بد کار چې د ټولو بد کار دی، الله رب العزت د جنګ اعلان ورته کوي، هغه سود دی. سود. او انسانان برملا په دومره ښکاره باندې، په فخر باندې دا وایي زه کوم الحمدلله دا کار کوم، الحمدلله هم پسې وایي، او افتتاح هم په بسم الله سره وکړي. او حافظ و هغه سړی چې حافظ نه دی، فقط مازی او صوفي دی، یو څه قرآن یې زده دی، لإلاف قریش یې زده دی، دا وایي هغه هم په دې محفل کې شرکت کوي. که عالم په دې محفل کې شرکت وکړي، طالب په دې شرکت وکړي، او حافظ په دې کې شرکت وکړي، عوام خو بیخي وایي زموږ د مولوي صاحب هم ورغلي و دې ځای ته، زه بیخي ورځم. حتی عوام خو لا داسې دي، عوام چې د ملا او طالب یوه گفتار او کردار ته متوجه. ملا څنګه لباس اغوندي،
دا هر مقتدی و عالم ته داسې متوجه وي چې ملا سترګې څنګه اړېږي. دا معلومه خبر ده، د هر یو ته تاسو ته معلومه ده. لباس یې څنګه اغوستی دی، جامه یې څنګه اغوستې ده، چیرې ځي د چا سره کښېني. یوه نکته پر پیدا کړي پر عالم و ملا صاحب، هغه بیا نه پسې پرېږدي په کلو کلو، او خپله به نو په سود کې غرق کړي، خپله به نو حرامې پیسې خوري. هغه ته نه دی متوجه خواره کوي. هغه د ځان لپاره عیب نه بولي، هغه د ځان لپاره چالاکي بولي، هغه د ځان لپاره هوښیاري بولي، مګر د بل چا پر بدن باندې، د بل چا پر لباس باندې، د بل چا پر شخصیت کې ماز یو تور داغ پیدا کوي. دا زه پیژنم. خیر د دې صلح او د دې فیصلې میدان الله رب العزت د قیامت ورځ ټاکلې ده. هغه انسانان چې سود کوي، هغه انسانان چې خپلې پیسې په سود کې استعمال کړلې او هغه کاتو ته یې ورولې په بینک کې، هغه کاتې خلاصې کړلې چې هغه سودي کاتې دي، دغه انسانان به قیامت په ورځ ورځي او د قیامت په ورځ به داسې یو حالت پر ده باندې راځي لکه پیري او دین چې پر ده باندې حمله کړې وي شیطان. الله رب العزت خدا فرمایي چې انسانانو تاسو سود مه کوئ، انسانانو تاسو سود پرېږدئ. او د الله رب العزت نبي څه فرمایي؟ استغفر الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. جابر بن عبد الله رضي الله عنه فرمایي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر چا باندې لعنت وای آکل الربا، پر هغه چا باندې چې سود خوري، پر دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. دوهم وموکله، او د الله نبی پر هغه چا باندې لعنت ویل دی چې هغه سود ورکوي. دریم او د الله نبی پر هغه چا باندې لعنت ویل دی وکاتبه چې سود لیکي. ټلیفون راوسی وای زه په فلان کې بینک کې په دغه بخش کې کار کوم، زما لپاره په بینک کې مزدوري روا ده او کیا وای زه نور کار نه کوم، دا خلک چې ما زه پیسې راوړي او بیرته یې باسي، وای په بینک کې دا کار کوم، معاش راکړي 1000 افغانۍ راکړي، نو څه وکړم، بل کار څه وکړم. مسلمان دی دا خبره کوي. الله په قرآن کې څه فرمایي؟ وکأی من دابة لا تحمل رزقها. او الله رب العزت چې د هغو حیواناتو د رزق انتظام وکړي چې هغه حیوان لاندې پر اوبو باندې کښېنستی، اوبه یې وڅښلې، او څه چې د خوراک لپاره دانه ور پیدا سو هغه یې وخوړل. الله رب العزت د دغه حیوان او د دغه پرندې او مرغه په باره کې د رزق وعده کړې ده چې الله و دغه مرغه ته هم رزق ورکوي. شپږ ګړي یو څه وڅښل، پاک ګړي یو څه وخوړل، نور د سر نه د جمع خرڅ انتظام سته، نه د ذخیرې انتظام سته، نه د آینده فکر ورسره. د دغه مرغه هم الله رب العزت د رزق ذمه اخیستې ده. انسان خو الله رب العزت ستا ذمه هم د رزق اخیستې ده. انسان ته خدا فکر لري چې آینده زما سمه سي. انسان ته خو ستا سره خدا انتظام سته چې زه باید یو څه ذخیره اندوزي هم وکړم، یو څه پیسې باید په غولک کې هم جمع کړم، یو څه پیسې باید په بینک او په کاته کې هم جمع کړم. دا انتظام الله درکړی دی. بیا هم ستا سره دا فکر د سره دی چې ما ته به زه څه وکړم، کوم کاروبار وکړم، څه وخورم. الله چې هغو مرغانو ته چې هغه په صحرا کې اوسېږي په کلونو کلونو د هغوی لپاره انسانانو اوښ نه کوي حلال، هلته یو غوا نصفه مرداره چې هغه یې وخوري، په کلونو کلونو پیړۍ را روان دي. هغه حیوانات ته الله رب العزت رزق ورکوي. دغه انسان چې د سهار څخه تر ماښامه د الله دین شاته غورځولی دی او د الله د دین سره دښمني پیل کړې او شروع کړې ده، د دې انسان سره دا غم ورسره وای زه د کومې خوا څخه پیسې وګټم، څه وخورم، په عیال باندې څه او څه وکړم، په دې بینک کې که زه کار ونه کړم، د دې سود پر چوکۍ که دی نه کښېنسي، بس دی عیال تپه کېږي، بس ورده باندې بالا مرګ راغلی دی. دومره وارخطا شیطان دا مسله دومره ورته غټه کړې که تا په دې بینک کې په دې کاته کې پر دې چوکۍ د سود ته نه کښېنستنې نو په دې پوسه په کندهار ښار کې بل یو نه پیدا کېږي دا کار وکړي. دومره دا مسله ورته غټه کړې. خو د الله رب العزت له طرفه څخه د جنګ اعلان زما ورونو هم دومره غټ دی لکه د انسانانو په دماغو کې چې د سود په باره کې دا خبره غټه سوې ده. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. نو خبر می دا کول چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر کوم چا باندې لعنت ویل دی وکاتبه هغه انسان چې سود لیکي، سودی تحلیلونه کوي، سودی رپورټونه لیکي او فکس لیږي، سودی فکس لیږي، انټرنیټ نه ناست دی او د کیبورډ سویچان چې کاږي، ماوس هم په لاس کې دی او سکرین ته د کمپیوټر ګوري او د سود تحریر یې تیار کړي او اوس دا لیږي پلان کې بینک ته چې زموږ بانکداري زموږ بینک دومره قدر ګټه کړې ده د کال په جریان کې مرکزي بینک ته دا رپورټ ولېږي ودې ته دی ناست دی او دا وایي زه څه وکړم، وایي دا خو دومره قدر کار دی، دلایل هم په ټلیفون کې وایي بدبخت. دا الله رب العزت نبی پر هغو انسانانو باندې هم لعنت ویل دی وشاهدیه. هم انسانان چې پر دې سودي او د سود پر کاروبار باندې ګواه واوسېدل، الله نبی پر هغه انسانانو باندې هم لعنت وایي. او وقال او د الله نبی وفرمایل هم سوا، دغه ګرده انسانان چې د دې سود په کاروبار کې سره شریکان دي ګناه یوه ده. هغه انسان چې سود خوري، هغه انسان چې سود ورکوي، د هغه ګناه او د هغه انسان ګناه چې په دغه د سود رپورټ په کلم باندې لیکي ټوله یوه ګناه ده. او بل حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سود تر 80 زیاتې حصې لري، تر 80 زیاتې حصې لري
او کمه حصه دا ده چې انسان د خپل مور سره زنا وکړي، کمه درجه ده. تاسو څه فکر کوئ؟ بې ادبي ډېره معاف کوي. انسان دا یو اراده ولري چې نن یا سبا یا بله ورځ یا داسې یو کار زه کوم چې د مور سره خپل خواهش پوره کوم. تاسو څه فکر وکړئ؟ هر عامي به دا یو فیصله وکړي، د کور هر فرد به دا یو فیصله وکړي چې یاره نه د مفتي و فتوا ته ضرورت شته، نه د عالم و علم و مسلې ته ضرورت شته، بس توپنچه راواخه او د دې کور چړه راواخه، په دانس کې څو واره په چړي په برچه باندې ووهه او نور کار تمام کړه. که یو سړی دا اراده وکړي چې زه د مور سره زنا کوم، که او که سمې هم دي چې کله انسانان داسې حرکت وکړي، حتی د خپل ورېندار یا د خور سره که داسې حرکت وکړي، داسې هم سوي دي چې انسانانو یقینا توپنچه پر اخیستې او ټک پر اثر ویستلی. مګر دا انسانان چې سود کوي، د الله نبي څه فرمایي؟ تر 80 کور ته حصې لري. کمه درجه دا ده چې انسان د خپل مور سره زنا کوي. اوس هر انسان دې ته فکر نه کوي چې د الله نبي په حدیث کې څه راته فرمایي، دا هیڅ سوچ نشته ورسره، دا هیڅ فکر نشته ورسره، او په حقیقت کې ورته وګورئ د انسان یقینا د مور سره په زنا اخته دی. او بل حدیث شریف کې راځي که چیرې د سود 1 درهم، 1 پیسه د هرې سکې څخه 1 افغاني، کالدار و ډالر و تومان د انسان په دولت کې ورشامل شو، دا در 3 شواره زنا هم بتر دی. د هر انسان په سرمایه کې چې وګورئ 1 او 2 روپۍ دا خو هیڅ نه بولي، 1 لک ډالر 500,000 افغاني، وایي نور خو نو ما نه دي کړي، 1 لک خو نو دا نور سرمایه ته چې وګوره زما سرمایه چې شته، ما خو دومره کار نه دی کړی. خو انسانانو تاسو ته الله رب العزت دا نه وایي چې د نورو خانانو سرمایه ته وګورئ، که د هغه د 100 لکه ډالر وي ستا د 1 لک دي پروا نه کوي، اجازه د تا ته کښېږده. الله دا نه فرمایي، الله دا فرمایي چې 1 افغاني هم د حدیثو د دې څخه دا معلومیږي چې 1 درهم هم او د هرې سګې څخه یو شی یو لوټ او یو نوټ چې انسان نه جلا کړي، دا هم که د انسان په دولت او سرمایه کې شامل شي، دا تر 3 شواره زنا هم بتر دی، او تر 10 شواره زنا هم بتر دی. په نورو حدیثو روایت کې راځي، او حدیث کې زما ورونو دا هم راځي چې قیامت ورځې تر مخه به 3 شیان عام شي: سود، زنا، شراب. دا 3 شیان اوس هم عام دي. سود خو داسې عام دي موږ په روډو سترګو وینو، خو مګر ځان نه زناګر شي. او زنا هم داسې ده چې ټلیفون پر ټلیفون مسله پر مسله دا پیښیږي چې انسانان په زنا اخته دي. اوس نو زه څه وکړم؟ توبه وکړم. د توبې طریقه څنګه ده؟ شراب اوس هم دې ته پلان روان دی. د دې لپاره هر اداره کوشش کوي چې باید په هر ښار او ولایت کې رسمي شرابخانې خلاص شي او د حکومت له طرفه څخه لیسنس او جواز ورکول شي. دا به واورئ، که ژوندي او که مړه دا به واورئ. ولې خو حالات او شرایط د هر انسان له طرفه څخه ودی دي چې زما باید خواهش په شرابو پوره شي. زه چې نفسي خواهشات پوره کومه په کباب نه پوره کېږي، په بل شي نه پوره کېږي. یوازینی علاج یې دا دی چې شراب دی باید ویې څښو او زموږ پر عقلو باندې پرده وغوړېږي. د نشې په حالت کې څو هفته چې موږ وکړله د انسان لاس هم راباندې پورته نه کړي. دا راغلل په نور مملکتونو کې پېښه شوله، او که یا رسمي لیسنسونه لري او که یا تاسو خارجي سفرونه کوئ، دا شاوخوا ملکونو ته خوار انسان ځي، د معمولي ناجوړي لپاره هم هندوستان او پاکستان او ایران ته ځي. تاسو وګورئ رسمي لیسنسونه لري او که یا داسې وخت هم دلته راشي. خو کوشش زموږ دا دی چې الله رب العزت داسې یو حالت پر موږ رانولي. باقاعده د دې لپاره ټیکټ او د باقاعده د دې لپاره داسې یو تذکره، داسې یو شناختي کارت، داسې یو کارت ورکول کېږي چې باید دا انسان رسمي دی چې شرابخانې ته ولاړ شي، میکدې ته ولاړ شي او هلته باید د شرابو جام پر خوله باندې پورته کړي. دا راځي داسې یو حالات. که مسلمانانو په داسې غفلت کې ژوند تېراوه، مسلمانانو خپلې اسلامي وظیفې سرته نه رسولې، داسې یو حالت به راځي. بیا به اسلامي لباس والا هم، اسلامي علوم والا هم، عصري لباس والا هم، عصري علوم والا هم به بیا شکایت کوي، وایي کاشکې چې 10 کاله تر مخه ما د دې لپاره خواري کښلې وای. خو 10 کاله بعد زما ورونو چې کوم حالت را روان دی، د منبر پر دې منبر باندې زه تاسو په هغه حالت خبروم. په هغه حالاتو نه یم خبر. د حالات داسې معلومیږي، د اوضاع او د شرایط داسې را روان دي چې 10 کاله بعد یو بل انقلاب راځي، یو بل حالت را روان دی چې هلته به نه انسان د خور واک په لاس کې لري، نه به انسان د خپلې ښځې واک په لاس کې لري، نه به د انسان د خپل بدن واک په لاس کې وي، اختیار کوي. داسې یو حالت را روان دی او نړیواله سطحه داسې پروګرامونه روان دي. داسې ګمان مه کوئ چې اوس خو نو موږ محل والا خلاص په ما باندې څوک کار نه لري. تاسو یې پلا مطالعه وکړئ، د مسلمانانو په حالاتو باندې ځان خبر کړئ چې کوم حالات د مسلمانانو روان دي. بل حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم قوم کې سود راغلی هلته به قحطساري راځي. په کوم قوم کې چې سود راغلی هلته قحطساري راځي. په کوم قوم کې چې رشوت عام سو هلته به مرعوبیت راځي. الله رب العزت به دشمن مسلط کوي. اوس د یوه کافر څخه 10 لکه مسلمانانو ویریږي، 10 لکه پر یوه دورایي باندې یو کافر ودرېږي، یوه توپنچه په لاس کې د بولدک او د ویش څخه ټوله موټران پر که د بولدکه پورې دا لین ودرېږي، ټوله به درېږي، ټوله درېږي. او وستشهیدانو پر چوک یو کافر ودرېږي، یوه توپنچه یې ورسره، یوه برچه یې دلته وهلې، ټوله شهیدان چوک باندې.
رشوت اخلي د انسانان دي رشوت پریږدي بیا دي کافر ودی توپنچه ونیسي په کرولونو انسانان په زرګونو انسانان پر موټرسایکلانو بسکرانو سپاره انسانان پر پیاده انسانان دا دیو کافر یو کافر الته ولاړ وي بس لار بنده ده ورځ لپاره باندې رشوت انسانان اخلي مرعوبیت رالی الله رب العزت انسانان مرعوب کړل د کافرانو په وجه باندې انسانانو اسلامي اخلاق د لاسه ورکړل مسلمانانو اسلامي باغداري د لاسه ورکړل مسلمانانو خپل اسلامي او ایمانی او دینی حیثیت د لاسه ورکړي مسلمانانو خپل قرآن او حدیث او خپل اسلامي وظیفو ته پسپکه وکتل دغه به احترامي شروع کړل د کفارو قوانینو احترام شروع کړي نتیجه دا اسوله چې سود شروع سو قاصالي الله رب العزت راوستل نتیجه دا اسوله چې انسانانو یو تر مابین په ادارو کې رشوت ورکول شروع کړل مرعوبیت الله رب العزت راوستل الله خدا سي ذات نه دی چې مسلمان به هر کار کې دته اجازه ستا عالم به هر کار کې دته اجازه ستا عوام بیان نه کوي عوام به هر کار کې دوی ته اجازه ستا عالم بیان نه کوي کم کار چې شرعاً روا دي زما د پاره روا دي تاسو لپاره هم روا دي کم شان چې په دین کې ناروا و تاسو لپاره زما د پاره هم ناروا دي په دین کې ما او تاسو سره برابر یو د دین په احکامو کې زه پر تا باندې هیڅ فضیلت نه لرم نه تاسو پر ما باندې لري حرام چې 1200 کاله تر مخه حرام و د صحابه کرامو لپاره حرام و زما او تاسو لپاره هم حرام دي 1200 کاله تر مخه چې کم شان حلال و د صحابه کرامو تابعین او د امت اسلاف لپاره زما او تاسو لپاره هم حلال روا دي ځکه نو اسلامي غیرت ځکه ختمیږي چې انسانانو سودي کاروبارونه شروع کړل او دا سی بولی وای دا نو څه کاروبار دی سروم درته شوري او ژبه هم غورځي لاسونه په لاس باندې هم خبرې کوي څه کاروبار نه څه وکم او کلین شي به هم کوي کاروبار هم داسې کوي کم از کم دومره کده کته ته په خپل اسلام کې دومره معلومات نشته نو تو خو دروغ کفار هم انسان بترسو مسلمان بترسو چې هغه په خپل کفر کې دستورات لري د خپل کفر او د دین او د مذهب مطالعه خو کړی ده شیخ د مسلمان دومره قدر دي چې د خپل قران باندې هم لري پوه چې زما د قران ماته اصول په ژوند کې څه دي نبی او ماته په خپل ژوند کې کوم اصول ټاکلي دي ماته نبی په خپل حدیثو کې د خپل ژوند لپاره کوم سرحدات وټاکل مسلمان په دې هم نه خبر وای نو څه وکم او دومره بغیرت هم پښتنه هم نه کوي بس سرګي اچولې وي وای څه وکم کله مولا صاحب ته پښتنه وکړم نو دا پیسې ماته حراموي د خدای بندگانو د مولا صاحب په لاس کې دین نه دی نه د علماو په لاس کې دا دین دی دا دین د الله رب العزت وو دا دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فقط د مولایان علماو یوازې وظیفه لري د قران او د حدیث او د مذهب د کتابو څخه تاسو ته مسله در نقلوي موږ عالمان نه یو موږ ناقلان موږ مولایان نه یو نه موږ مفتیان او قاضیان یو نه حافظان او طالبان یو موږ فقط مازی د دین د خبرو څخه یو خبره را نقل کو تاسو په پوکو بس موږ ناقلان یو دا یو غلطه خبره چې موږ ته خلک وایي علما دا یو غلط زخبل په خپل نظر باندې چې موږ ته خلک وایي مولوی صاحب د مولوی صاحب خو وظیفه ده چې انسان خبري وکړي او د هغه خبرو لپاره انسان پوکي د مولوی صاحب فقط موږ دومره کدار زماورونو چې موږ ناقلان نو خبره مې دا کول زماورونو چې الله رب العزت چې کله سود حرام کوي د سود د حرامېدو سره زماورونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په خپل ارشاداتو کې سود حرام کړی دی زمارونو اسلامی بانکداری د اصول څخه یو څو خبرې مهمه دي چې هغه درته کوم بیان ختموم اسلامی بانکداری زموږ او تاسو د صحابه کرامو د زمانه څخه روانه ده اسلامی بانکداری هر یو شخصي پرایویټ بانک درلودي شخصي بانک یې درلودي شخصي پیسې جمع کولې هغه پیسې په کاروبار لګولې د هغه کاروبار ګټه نور افراد او مسلمانان تور کوله اوس خو زموږ او تاسو د ټولو بانکو د ټولو سودي تجارتو ادارو ټول ګټه کفارو ته روانه ده خو د صحابه کرامو په زمانه کې پرایویټ او شخصي بانکونه خلاص و د هغو ګټه مسلمانانو ته ورتلله مسلمان په دې کې فکر نه کوي چې زما د پیسو ګټه بیرته کفارو ته روانه ده کم از کم دومره کاروبار خو باید مسلمان جوړ کړي چې د زما د پیسو ګټه د غریب ته ورسیږي زما د پیسو ګټه خیر غریب ته کنه ورسیږي زما مسلمان خان ته خور ورسیږي سرمایدار زموږ او تاسو د ټولو پیسو ګټه نن سبا کفارو ته رسیږي مګر مسلمانانو ته نه رسیږي زبیر بن عوام رضی الله عنه هغه صحابي دی اجماع درته ویله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت زیری په دې دنیا کې ورکړی دی خلکو چې به صحابه کرامو پیسې ورته راوړلې او د سره جمع کولې صحابه کرامو او مسلمانان چې پیسې راوړلې ول دا امانت کې زبیر بن عوام امانت نه ځنی غوښتي ورته ویلي ول دا پیسې تاسو پر ما باندې قرض او پور بیا به هغه پیسې چلوي ګټه پکول خپل کاروبار مخته وي ما درته چې کله دی وفات شو د زوی عبد الله بن زبیر رضی الله عنه وای ما حساب وکي د خپل پلار و پورو ته 22 لک دینار د میراث پاتو سرمایه 22 لک دینار او یو روپی د سود هم نه و یو روپی د حرام هم نه و حال دا چې دا ټول کاروبار دا ټول پیسې په تجارت کې هم لګولې اوس انسانان وای څوک بانکو والا وای څوک
د جهان په سطح باندې موږ حاریانو چې باید موږ خپلې پیسې چیرې خوندي کړو. الله رب العزت په دین اسلام کې ډېرې طریقې د مسلمانانو لپاره داسې ایجاد کړي دي او ایښې دي چې تاسو دا کار وکړئ ستاسو به هم پیسې خوندي وي، ستاسو به هم سرمایه خوندي وي، هم به بل غریب او فقیر ستاسو په سرمایه باندې راپورته شوي. وکړه په مضاربت یې ورکړئ. ستاسو د پیسو ګټه که کفارو ته رسېږي دا خپلې پیسې بل انسان ته ورکړه، ورته فقیره غریبه زما یې پیسې ستا یې اوزه. کله چې مو ګټه سره وکړله د سرمایې د ګټې نیمۍ ګټه ستا ده نیمۍ زما ده. دا یې مضاربت، دا یې بانکداري. بانکداري صرف دا نه ده چې ښایسته دفتر جوړ کړه، ښایسته صوفه سټان کښېږده او کرسۍ چوکۍ کښېږده، دلته یو قاطع لپاره هم یو انسان ناست وي او د بل شي لپاره دې هم ناست وي. فقط بینک دې ته نه ویل کېږي چې ښایسته تعمیر جوړ کړه، بینک دې ته ویل کېږي چې مسلمانانو اقتصادي ژوند سم شي، د مسلمانانو سرمایه پر اسلامي اصولو برابر شي. بینک دې ته ویل کېږي چې د مسلمانانو حلالې پیسې بیرته د دوی په ژوند کې مصرف شي. د بینک هدف دا دی. مضاربت یې ورکړئ. دویمه طریقه د مسلمانانو یو د بل مابین تاسو شراکت یې ورکړئ. خپلې پیسې به لابد سرمایه لرې، بل خوار او غریب په څنګ کې ستا، د خپلې پیسې په شراکت ورکړه. ګټه سره نیمۍ کې یا درېیمه حصه یا څومه حصه، په دې کې بیا تفصیلات کې د فقه په کتابو کې ستا هغه زه هغه ته نظم که د چا سره سوال بیا وروسته کولی شي سوال. بله طریقه ده د زماورونو په اجاره یې ورکړئ. دا پیسې مځکه پرانیسي، مځکه بل چا ته په اجاره ورکړي. زراعت همداسې، کښتګري، مساقات همداسې، مرابحه چې دا فقهي اصلاحات چې زه درته وایم، مرابحه د تولیه ده او دا ټول هغه کارونه دي چې الله رب العزت موږ ته د اسلامي بانکداري په باره کې راښودلي. مګر متاسفانه چې زموږ مسلمانان چې په قرآن نه دي خبر، د مذهب په کتابو به څه خبر شي. دې انسانانو ټولو زه اخري د خلاصه بیان دا وایم، دې ټولو مسلمانانو او دې ټولو انسانانو چې د سود کاروبار شروع کړي وو، د سود کاروبار کوي او د سود د کاروبار څخه هیڅکله دی توبه نه کاږي او لاس نه په سر کېږي. دا انسانان دي د اوس څخه لا دا اماده شي چې دا انسانان به جوالم کېږي. وسول زموږ په ژوند کې شوي دي، افراد مو لیدلي دي، په خپلو سترګو مو لیدلي دي، په مجلس کې راسره کښېنستلي دي چې دغو انسانانو سود کوي، سرمایه داسې والوتل، په خبر نه وي د کومې خوا څخه ولاړ، چېرې څخه واخیسته. دا انسان چې کلونه کلونه یې خپله سرمایه ګټل، د انسان چې خپله ځواني په دې سرمایه ګټلو کې مصرف کړل، ټوله انډیوالان یې هم په دې خپله سرمایه کې لګولې وه او دا یې ورته ویلي وه چې راست تاسو ما سره به کار وکړې. د دې انسانانو پیسې والوتلې. دا اوس موجوده حالت چې زه په کسانو خبر یم، دې انسانانو پیسې والوتلې، چیرې ولاړلې؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دا الله له طرفه څخه چې انسانانو گرفت کیږي، بیا داسې نه دي چې زما زوی را مړ کړي، د انسانانو زامن اولادونه مړ کړي. دا الله رب العزت له طرفه څخه چې گرفت او نیوکه رالل، انسانان یې په خپل عذاب گرفتار کړل، په کور کې به ناستې، سروای به یې ټلیفون به راسي، د بینک څخه یې پیسې ورکې شولې، چیرې ولاړې؟ بیا نو مقدمه درج ده، دوسیه چلیږي، زما له طرفه څخه وایي زه وکیل نیسم، دا وکیل دی، بیا دې دوسیه وچلوي. دا د الله رب العزت د طرفه څخه ټولو انسانانو د الله سره دښمني شروع کړې ده. په بیان کې دا خبره ما وکړل، یو ملک د بل ملک سره جنګ کولی شي، یو نفر د بل نفر سره جنګ کولی شي، حتی یو نفر د 15 سره هم جنګ کوي، د زورو سره هم جنګ کوي، نتیجه به دا راوځي یو نفر به مړ شي. مګر داسې یو صورت چې انسانان او بیا مسلمانان دا یو کار کوي چې د الله سره زه دښمني کوم، العیاذ بالله، الله زما دښمن، زه د الله دښمن، رسول زما مخالف، زه د رسول مخالف. داسې یو حرکت موږ او تاسو په اوس زمانه کې وینو. دا د کومو انسانانو حرکت دی؟ د کومو انسانانو تجارتي معاملې دي؟ هغه انسانان چې سود کوي، هغه انسانان چې سود کوي، د ټولو انسانانو یقینا دا اعلان الله ته کړی دی او د الله رسول ته کړی دی، خپل قوم ته کړی دی، خپل علماو ته دا کړی دی چې زه سود کوم، نو ځان نه سم خلاصولی. یو سړی دا وایي ما حرامې پیسې ګټلې دي، سود پیسې مې ګټلې دي، نو وکړم څه؟ زما لپاره حلال سپی او که یا ما غوښتل چې تاسو ته څه مسایل هم ووایم. نو هغه شرعي مسله دا چې کله د انسان په ملکیت کې حرامې پیسې راللې، مالک یې در معلوم دی، که در معلوم مالک ته یې ورکړه، که نه وې در معلومې بې له نته د ثواب به یې خیراته وې. لهذا هغه انسانان چې حرامې پیسې د دوی په ملکیت کې راللې، د دوی سرمایه شوله او حرامې پیسې دوی وګټلې، په سود باندې یې وګټلې، هغه انسانان دې پیسې وردې کړي او نیت د ثواب دې نه کوي. وایي ملا علي قاري صاحب فرمایي په شرح الفقه الاکبر کې وایي کوم انسان چې پر حرامو پیسو دا نیت وکړي، د ثواب نیت وکړي، هغه لیکلي دي وایي دا انسان کافر شو. لہذا په دې کې احتیاط کول هم پکار دي. نو خلاصه خبره زماورون دا ده، د الله رب العزت په لحاظ باندې موږ او تاسو که چیرې یقینا په بینک کې خپلې پیسې جمع کړو، معلومات یې وکړو، په کومه کاته کې جمع کړو. دا ډېرې کاتې دي، په انګلیسي باندې نومان لري، سیوینګ اکاونټ دی او د فکس اپازیټ اکاونټ دی، دا نومونه دي، خو دا ډېر تفصیل ته هم ضرورت لري. فقط زه دومره خبره کوم، کوم انسانان چې خپلې پیسې په بینکو کې ږدي، معلومات دې وکړي چې په دې بینک کې په دا کاته کې زه پیسې ږدم، ما ته اجازه شته او که یا
یوه کاته یا دوې کاتې په بینک کې داسې شته چې انسانان یې د حفاظت لپاره بینک ته پیسې ورللی سي، هغه هم حفاظت کاته ده، سیوینګ اکاونټ چې ورته وایي، حفاظتي کاته ده، حفاظتي خونه ده، په المارۍ کې حفاظتي تاخچه ده. بینک والا ستا په پیسو کار نه لري، ستا پیسې در خوندي کړي دي، فقط مازې ستا څخه د دې تاخچې کرایه اخلي، د دې المارۍ کرایه اخلي د میاشتې یا د کاله. په هغې کې د مسلمانانو لپاره زموږ استاد مفتي تقي صاحب دامت برکاتهم العالیه لیکلي چې د مسلمانانو لپاره هلته پیسو ایښودل په حفاظتي او د ساتلو په خانه و کاته کې ایښودل روا دي، نور په ټولو کاتو کې پیسې ایښودل ناروا دي. الله رب العزت زموږ او ستاسو مسلمانانو او د کندهار ولایت و خلکو ته توفیق ورکړي چې سود پرېږدي، که نه نو قحطالي ته زما ورونو چمتو اوسئ. د الله رب العزت له طرفه څخه جنګ اعلان سو، کوم انسانان چې سود کوي، که د الله سره څوک جنګ کوي د هغوی اختیار دی. موږ خپله وظیفه ادا کړله، د سود په باره کې څومره و، بیا هم د زمانې سره سم، د حالاتو سره سم، که بیا هم د دې ضرورت پېښ سو او مختلف اړخونه یې درلوده د سود په باره کې، بیا به بیان کوو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.